احسانات تی پمنګ او تاسو باندې پدی احساناتو کې د ټولو نلوی احسان قران پاک دی چې الله رب العزت منګ او تاسو سره د دین چې منګ مخلوق یو او الله خالق دی، سره د دین چې منګ مملوک یو الله مالک دی، او سره د دین عزتمندو چې د الله کلام پاک، الله پخپل پاک، د الله رسول پاک، د الله دربار پاک، او من او تاسو کمزوری او ناپاک چې نسبت خاک را با عالم پاک، چرته الله پاک، چرته رسول پاک، او چرته مسجد پاک، او چرته جنت پاک، او چرته من او تاسو کمزوری او ناپاک. د دې باوجود رب کائنات د خپل پاک دروازې من او دربار دروازې من او تاسو ته کولاو کړي، د خپل پاک کلام پانی من او تاسو ته کولاو کړي، د خپل پاک بیت الله شریف دروازې زمون حج عمره د پاره پاک کولاو کړي. عزتمندو دا کانی د بیت الله د حجر اسود چې راغلیو تک سپینو زمون او تاسو په ګناهونو باندې تور شو، خو بیا هم رب کائنات من او تاسو ته د خپل دربار دروازې بندې نه کړي. نور رحم و کرم بستوي من عزتمندو د الله سره هیڅ نسبت نشته سوا د دینه چې هغه زمون مالک دی او منګه مملوک یو، هغه زمون آقا دی، من او تاسو غلامان یو، بلکې زمون درجه د غلامانو نه مخکته ده. غلام عزتمندو داغي خوراک سکاک کې هغه ستا پابند نه دی، کپڑے کې لته کې ستا دومره پابند نه دی عزتمندو، او دغه رنګ خو هغه په نکاح کې د غلام نه من او تاسو زیات یو. ځکه عزتمندو د غلام بدن خپل دی، د غلام سترګې خپل دي، آقا ول نه دی ورکړي، د غلام عزتمندو نور اندامونه داغه خپل دي، هغه ول مالک نه دی ورکړي. زمون او تاسو په دې اندامونو کې خپل نشته سو، نو زمون درجه د غلام نه مخکته ده، زمون د خزو درجه د وینځو نه مخکتی دي، ځکه د وینځو بدن خپل دی، مالک نه دی ورکړي، مالک نه دی ورکړي، الله ورکړي دی، او د الله په مقابله کې خو زمون یو شیم خپل نشتا. دی وجینا د الله مخ ته ډیر عاجزی کې، د الله مخ ته ډیر من تواضع لله رفعه الله، څومره چې د الله مخ ته عاجزی کې الله به دی اوچتای. دا د الله قانون دی، ځکه ان القوه لله جميعا، ټول قوتونه د الله دی. الله اکبر کبیره، د ټولو نلوی ذات الله دی، د ټولو نلوی طاقتور ذات الله دی، د الله د مخې ته د چا هیڅ طاقت نشتا. نو د دې وجې نه عزتمندو د الله مخې ته به عاجزي کې، نو زمونږ درجه د آقا نه مخته ده. شیخ سعدي رحمت الله علیه وی یو ځل یو غلامو بادشاه سره پس خبره وران شو، بادشاه ته وی بادشاه زما احسان اومنه چې ستا خدمت کوما. شیخ سعدی صاحب وی ما ولا په خپل لاس کې غوستو چې بادشاه ته د څه خبرې مکوا، ځکه بادشاه تستا پشان غلامان ډیر زیات دي او هغه ته ساتلې سرکوزیه داسې خبرې مکوا. شیخ سعدی رحمت الله علیه یو شعر ویلو، منت منه کې خدمت سلطان همی کنی، منت شناس ازو کې بخدمت بداشتد. وی اے غلاما، اے نوکرا، اے خادمه، بادشاہ ته سموایا چې زستا خدمت کوم زما احسان اومنا، بلکې د بادشاہ په ځان باندې احسان اومنه چې ستا غوندې سرکوزي ځان سره نوکر کړی دی. ځکه که بادشاہ اوس اعلان وکي چې دا خادم ډسمس، دا خادم ختم، دا غلام ختم، نو 1000 کسان به دغه په دروازه باندې ودرېږي، حاضر جناب زه خدمت ته تیار یم، زما دا ارور زما دا بچی خدمت ته تیار دی، فلانکې صاحب بابا کی وی بادشاہ سلامت، زما زوی به دی فری کی خدمت کوي، خو ته صرف ځان سره وساته، صرف ځان سره کا، پیسې هم دنه نه اخلو، ځکه هغه ته پته ده که دا تنخواه ورم نکي، خو زما زوی چې بادشاہ سره اوسیږي نو د بادشاهانو په شان به اوسیږي، زما زوی باندې به نور ډیر زیات دا خیال ساتي، نو که تنخواه نم ورکوي زما زوی قبول دی. نو دی وجه نه شیخ سعدي صاحب وی قمقلا بادشاہ ته د سیمه وایا چې زه د خدمت کوم نو زما شکر وباسا، بلکې د بادشاہ شکر وباسا چې تی ځان سره نوکر کړي. د قشان عزتمندو رب کائنات د بادشاہانو بادشاہ مالک الملوک
شاهنشاه په هغه باندې زمونږ هیڅ احسان هم نشته. بالفرض عزتمندو که موږ او تاسو د الله دپاره قرباني ورکو نو څه به ورکو؟ د ټولو نه زیاته قرباني څه ده؟ چې انسان خپل ځان حلال کی، انسان خپل ځان شهید کی، انسان د خپلو بچو قرباني ورکی. نو عزتمندو که موږ او تاسو د خپل ځان قرباني هم ورکو بیا هم د الله حق ادا کولی نشو. ولې؟ وی جان دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وی دا کم ځان چې د الله لورکو نو په دې کې ستا خپل څه شي؟ دا سترګې د خپلې وي؟ وی نه. دا غوږونه زړه د خپلو؟ وی نه. دا خپې لاسونه د خپلو؟ وی نه جي. دا دل دماغ د خپلو؟ وی نه جي. په دې کوپړۍ کې په دې دماغ په دې سر کې چې د الله مازغه دماغ ایښي و دا ستا خپلو؟ وی نه جي. د چا دي؟ وی د الله دي. نو الله له دې الله ورکړی شیز واپس کو نو څه توره دې وکړله؟ د بل سیز چې څوک واپس کوي په خړو سترګو یې واپس کوي، ځکه تا استعمال کړی. نو که تا الله له ورکو کباړ دې واپس کو، بلکې کباړ هم نه، د کباړ دې واپس کو. نو بیا هم عزتمندو کباړي نو تا کباړ الله ته واپس کړی دی، او هغه کباړ چې الله دله نوې درکړی و او تا استعمال کړی دی. دیو جن فارسی شاعر وی چو پاک آفریدت بہش باش پاک کہ ننگست نا پاک رفتن بخاک. وی الله ډیر پاک پیدا کړی وی دنیا ته چې راتلې، د زړه په تختې دی یو ګناه نه ولیکلې، د دماغ په تختو دی یو سازش یو منصوبه نه وه، صفا ستر سپین کاغذ الله دنیا ته رالیږلی وی. وی اے انسان اوس ہوش کی اوسیږه، ہوش مه ختموه، جوش نه کار ماله ہوش کی اوسیږه. چې اوس قبر ته ځې تک تور کاغذ دی د زړه ځان سره روان کړی دی، نو ہوش کی اوسیږه. ډیره د ننګ خبره ده، ډیره د شرم خبره ده چې الله سپین کاغذ پیدا کړی وي، تک تور طبخې قبر ته ځې نو تاله شرم پکار دی. نو عزتمندو د الله حق موږ نشو ادا کولی که موږ او ستاسو جسمونه هم ورکو. تاسو ګورئ دلته زموږ دا د کباړ مارکیټ دی، دې کې اکثر کسان ناست دي د دې کار کوي. کباړ کې ډېر ښه څیزونه راځي، د نوي څیزونو نه ډېر زیات مضبوط هم وي، بعض څیزونه پکې د نوي نه ګران هم وي، خو چې خلک یالي نو چې دوی ورته ګران ریټ وایي مړه څه کې کباړ دی، دا ټکې پکې خامخا وایي، وایي مړه کباړ دی، کباړ پکې خامخا وایي. ولې؟ ځکه استعمال چې کوم څیز شي د هغه درجه ښکته شي. یو سړي نه نوی سوټ والا نو هغې عزتمندو خوشحالیږي، خپل ګنډلی شوی وله ګران سوټ ورکه، وایي نه مړه دا خو استعمال شوی دی. استعمال سیز درجه ښکتی. نو تا چې دا بدن استعمال کړی دی دا کباړ شوی دی، او بیا څومره کباړ شوی دی؟ د کباړ بنین صرف یو میاشت استعمال شوی یا زیات نه زیات یو کال استعمال شوی، اعلی درجی کوالټي ده، بیا هم درجه ښکته شوه، نوی شی وی نوی کباړي یو کال استعمال شوی دی. راشه لږ سوچ وکړه دا بدن خو تا 80 کاله استعمال کړی دی، چا 30 کاله استعمال کړی دی، دا واړو واړو ماشومان چې پکې ناست دي هغوی هم 15-14 کاله استعمال کړی دی. نو دا بلا څنګه کباړي چې 14 کاله پس هم خرڅېږي؟ دا بلا څنګه کباړي چې 80 کاله پس 80 کاله چې سړی یو بنین استعمال کی بازار کې خرڅېږي؟ هغه خو ریتی شي او هغه عزتمندو سوړي شي او هغه تار شي، که هغه چاله ورکې نو هغه درته کنځري کوي، وی دې خولې ته دې ګوره، دې کار ته دې ګوره، او دې څیز ورکولو ته دې ګوره، داسې درته وایي که نه. خو رب کائنات بیا هم عزتمندو احسان به په الله نه کې، خو الله کې یو بل صفت دی. الله لکه د 80 کالو دا بدن ورکې، ان الله شاکر علیم. الله بیا هم قدردان ذات دی د دې ریتړي بدن، د دې ستړي ستومانه بدن، او عزتمندو د دې جاخ بدن، د دې تار بدن بیا هم الله استقبال کوي او الله یې دنه قبلوي. د الله داسې عجیبه ذات دی. د چا څیز استعمال که 15 کاله او بیا وله واپس یوسه نو څومره انټرنیشنل کنځلې درته کوي. چېرته بې غیرته غیب وي، چا دله څیز نه درکو، دې سر ته دې ګوره تا باندې د 4 نو چا اعتبار نه کو، ما دله د 100 روپو دا پلانې شي درکو، لاړې غیب شوې. ته ډېر بې غیرته انسان یې، بلکې انسان سترګې ورسره نشي میلاولی، بل ته وایي هلکه دا شی ما دې پلاني له ورکه، او ده سره زه سترګې نشم میلاولی. رب کائنات دومره عظیم
شپېته کاله د بدن د الله خلاف هم استعمال کړي، مثلا کفر کې د استعمال کړي، ارتداد کې د استعمال کړي، مرتد وي او عزتمندو نور مذهبونو کې د استعمال کړي دی. د هغې باوجود چې کله خانګې شوي، کله ریتړې شوي، بیا هم د الله دربار ته راشه، عزتمندو تانه نه درکوي چې زما بنده مخکې د بدن کفر کې استعمال کو، چې اوس بیکاره شوي مال رالی، د دې بیکاره بدن هم الله استقبال کوي. نو دی وجه نه عزتمندو د الله په شان قدردان څوک نشتا، د الله په شان عزتمندو بدله ورکوونکی څوک نشتا، د الله په شان استقبال کوونکی څوک نشتا، د الله په شان په قدر باندې ستا د بدن ستا د اعمالو وصولونکی څوک نشتا. ته مور او پلار ټول عمر خدمت وکړه، یو ځل سره رد بد وکړه د کور نه دې وباسي، د بچو ټول عمر خدمت وکړه، خو دا بچي سره چې د پلار لږ شان اخوا دې خوا وکړي، سپین ږیری پلار د کور نه وباسي. او عزتمندو هغه ښځه چې لس بچي تی دې سړي راوړي دي او ټول عمر یې سینګار د دې مخې ته کړی دی، دلې روټۍ ورکړې ده، دې هر قسمه خدمتونه کړي، خو چې یو خبره د ده د مزاج نه خلافه شي، دا سړی ولا په حقه ورځ طلاق ورکړي. که ورته زما سینګار رکا په سینګار دې څه کومه او فلاني باندې څه کومه، یو عزتمندو خبره نه مني. دقه شان ښځې راولګېږي هغه خاوند چې دې ته ږیره سپینه کړي، د ده د بچو خدمت وکړي، د ده د مور او پلار د سخرګنۍ خدمتونه هم وکړي، سبا چې لږ شان د دې خاوند نه زیاتې وشي، زیاتې د انسان نه کېږي، او دا ورته ډېر آیم سوري کوي او ډېر ورته معافي ده نه غواړم. داسې کسان موږ لیدلي دي چې د ښځو په خپو کې پرېوتي دي، د ښځو نه معافي غواړي، ښځې نه معاف کوي، ښځې نه معاف کوي. مګر دا خو ګیري والا سړی دی، د ده د شملې ته وګوره، د ده د قد کاټ ته وګوره او د ده د سترګو ته وګوره، په رڼو سترګو تا نه ګوري. موږ سپارش کوو د ښځې، زموږ د عالمانو خبرې ښځې نه مني. وایي د زړه نه مې پرېوتی دی، د سترګو نه مې پرېوتی دی، مخې را باندې بد ښکاري، خنزیر راته ښه ښکاري خو دا راته ښه نه ښکاري، داسې الفاظ وایي. هغه ټول محبتونه هیر شي، خو زما الله داسې نه دی عزتمندو. هغه د شپېته کاله نافرمان انسان چې یو قسم الله ته کنزل کړي دي، د الله بچي دي، دا د الله ته کنزلي دي. الله به د قیامت پر ورځ عیسایانو یهودیانو ته وایي تاسو ما ته کنزلي کړي، هغه وایي چې موږ ګناهګارو خو کنزلي خو م نه دي کړي. وایي تاسو نه ویل چې عیسی د الله زوی دی؟ وایي زما واده کې شریک شوی وي، زما ولیمه کې چېرته شریک شوی وي، کوم ځای کې ما واده کړی چې ته وایې د الله بچي دي؟ نو چې د چا بغیر د واده نه بچي وشي او ته ورته یو سړی نسبت کوې چې پلانې ستا زوی دی، نو دا کنزله ده که نه؟ نو عزتمندو خلکو الله ته کنزلي کړي، ردې بدې ویلې دي، په لس روپو باندې عزتمندو دکانداران یو بل ته وران شوي دي، هغه ورته خدای ته وګوره، خدای ته یې کنزلي کړي دي، په 10 روپو خپلو کې وران شوي دي، هغه ورته صرف دومره ویلي الله ته وګوره بس کا، هغه الله ته هم کنزلي کړي. هغه ورته ګوره ستا ګیره ده، هغه ګیرې ته هم کنزلي کړي. هغه ورته ګوره ته خو مسلمان یې، هغه مسلمانۍ ته هم کنزلي کړي دي. هغه 10 روپو باندې عزتمندو هغه اسلام او دین ته هم کنزلي کړي. بیا هم دا رب څومره عظیم دی، چرته د هغه په سر باندې تندر راغوزار نه کو. ولې نه کوي؟ ځکه الله عزتمندو الله ډېر حکیم ذات دی، حکمت والا ذات دی. موږ ورته عقل وایو خو الله لپاره به حکمت استعمالوي. الله ډېر حکمت والا ذات دی، هغه ته پته ده همدا سړی بې وقوف دی، دا زما خوري زما سکي، خو اوس نمک حرام دی، زه خیر دی واپس به صحیح شي. یعنې الله اوس هم په ده باندې عذاب نازلولی شي، خو الله یې پرې نه نازلوي ځکه الله صبرناک دی. الله عزتمندو حکمت والا دی او الله رب العزت عزتمندو مهلت ورکوونکی دی. هغه مهلت هغه سره ښه ښکاري او زه په دې ښه ښکارم، دا قمقل په کنزلو ښه ښکاري، دا قمقل په بېغیرتۍ ښه ښکاري، زه الله په صبر باندې ښه ښکارم. نو د دې وجې نه انشاءالله د الله قدر به کوو که نه انشاءالله. نو د الله د ټولو نه لوی نعمت قاري صاحب لږې اوبه ساده اوبه لږې راوړه. عزتمندو د الله قدر څه دی او د الله په نعمتونو کې موږ ته چونکې سترګې ښکاري، موږ ته لاسونه ښکاري، په دې موږ کار کوو، نو موږ په دې باندې ډېر شکر وباسو. د ټولو نه لوی نعمت چې انسان پې د ځناورو نه عزتمندو بدلیږي هغه قرآن او هدایت او اسلام دی. ځکه چا کې چې قرآن نه، چا کې هدایت نه، چا کې اسلام نه، الله وی انهم کالانعام، دا زناور دي
بل هم اضل و زناور ته خده ځکه زناور مالک پیجنی زناور د مالک کور پیجنی زناور د مالک دکان پیجنی زناور د مالک زویم پیجنی هغه تم لکې خوځي د فرمان برداري وای غم مکوا زستا خادم ما غسپم دی بچی ته وای زستا خادم ما تاسو ډیر د سپو عزتمندو ویډیوګانو لیدلی په فیسبوک باندې د مالک زوی اوبو ته غورځيږي د مالک زوی اور ته غورځيږي سپو بچ کړي دي او عزتمندو دغه رنګ زناورو اسونو بچ کړي دي غواګانو بچ کړي دي پیشوګانو بچ کړي دي خو چې کم انسان الله وي ما پیدا کړي دی او زما نه مني قسم دی وي زما په نسبانه د زناورو نم پریوته دي د دومره مونږ کتل چې ما دل جسم ورکو ما دل خسته صورت ورکو ما دل مور او پلار ورکړو ما دل اسمان چت ورکړو ما دل زمکه ورکړه د زمکه نه نعمتونه راوځو تر مرګ پورې زده د خیال ساتم که مسلمان دی که کافر دی که هندو دی که سیک دی د یو ټیکم اوچته کړی دا د دې د بچو ټیکم اوچته کړی دا د نوسو ټیکم اوچته کړی دا بلکې تر قیامت پورې چې څومره اولاد د راضی کما نه مني د ټیکم اوچته کړی دا او زما د پدې ټولو بچو کې پدې ټولو مالونو کې د یو سکند د لا اله الا الله زین نشته الله مخبر کیږي عزتمندو نو ان شاء الله پدې باندې ود الله شکر وباسو چې الله مونږ ته اسلام او ایمان دا د شکر گزاري اوله تمغه ده او سرټیفیکیټ ده نو پدې باندې ټول خوشاله کنا ټول وای الحمدلله یو ځل به وای الحمدلله قرآن کم کتاب دے قرآن بہترین کتاب دے عزتمندو زمنگ دا 13 جمعہ میں رہتے ہو جملہ ویرے وا زمنگ دا بر صغیر پاک و ہند یو نام تو عالم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا با قرآن باندے بیان کو یو ظل پا زمانوں کی دا انگریزانو دورو دا پٹکے کس کو پٹکے بے نہ پسر کو ٹوپئی بے نہ پسر کولا چاہتے تا پوسو کو حضرت آپ ٹوپی کیوں نہیں پہنتے شاہ جی آپ پگڑی کیوں نہیں پہنتے مولا دا پٹکی ٹوپی نہ بغیر بد شانخکاری بوتل شانخکاری تاسو مخکاری خو سویلے نشو عزت مندو خو یو بوتلی بلبل بوتلی خو عزت تاسو سره عادت شوی او مولا ټول مر ټوپی په سر کې نو چلری کې نو به سره ویل کدا خو د بدل شان شیخ کاری اصل کې مسلمان د مسلمان آینه د تا د خپل شکل ښکاری بهرحال دومره خبره نه ټوپی خو عالم ست د پاره پکار دی وی ټوپی دی ولی نه د پسر ویل واورا خدا کی قسم جب سے انگریز میرے ملک میں آ کر بیٹھا ہے جب سے انگریز نے میرے ملک میرے دین میرے قرآن میرے ایمان پر حملہ کیا ہے اسی دن عطا اللہ کی ٹوپی گر گئی ہے اسی دن شاہ جی کی پگڑی گر گئی ہے وہ زمان عزت ٹوپی اق ورس بخاورو کے ککڑا شوا کلچ انگریز زما پا ملک کے قدم کے غستو انگریز زما پا کور کے ناستے تو ٹوپی پا سر کا اس پا ٹوپی بانی زما عزت نہ جوڑی گی اس پا پٹکی بانی زما عزت نہ جوڑی گی زما دا عزت پوزا پریکڑے شوا پا اقا ورز باندی چکل انگریز زما دا لور او زما دا خور او زما دا کور مخی تکی ناستو دشمن دی دا کور مخی تا ناستے تو ٹوپی پا سر کا چی عزت دی برابر سی دا وړو کې عزت دے زما غټ عزت د دنیا په منډۍ کې په اق ورځ نیلام شو چې کله انګریز زما په قرآن زما په دین زما په کور حمله وکړه وی ہاں شاہ جی ٹوپی اس دن پہنے گا شاہ جی عطا اللہ پگڑی اس دن پہنے گا جب انگریز کو اپنے ملک اور اپنے گھر سے نکالے گا وی آؤ آؤ شاہ جی با ٹوپی پسر کئی دا غیرت خو پا اغا ورز با شمله پسر کئی پا اغا ورز با دا عزت ٹوپی پسر کئی چه کل انگریز دخپل ملک واپس بار اوباسی دا انگریزان دیر یاری در پخوانی عالمانو چه اغوی سمر دا دین خدمتو نکڑی زکر اغوی مخی انگریزو دشمنو ایٹم بمونو دا خدمتو نکڑی دی یو رس جیل تروانو انگریز گرفتار کو خندلے خوشالو روانو ورطای شاہ جی انگریز تے تپوس کئی چی دا عجیبہ سڑے دے ورطای شاہ جی عجیب آدمی ہے جیل کے اندر بھی ہنستا ہے جیل کے باہر بھی ہنستا ہے وہ شاہ جی تو اوڑی عجیبہ سڑے جیل نبارم خان دے او جیل تروانیم خان دے دے حکمت سے دے
ریزن سدے ویل واورا انگریزا خدا کی قسم تم لوگ عطا اللہ کی ہاتھوں میں زنجیریں ڈال سکتے ہو, عطا اللہ کے پاؤں میں بیڑیا ڈال سکتے ہو, شاہ جی کے گلے میں رسیاں ڈال سکتے ہو, لیکن عطا اللہ کی زبان کو بند نہیں کر سکتے. وی واور انگریزا زول خوشحال ما تو زما پخبو کے بے شک بیڑے اچولے شی, زما پلاسونو کی بالکل عزت مندو زنجیرون اچولے شی, زما پغاڑا کی رسی اچولے شی, لیکن یو کار نشی کولے. پدق ز خوشحال ما تم لوگ عطا اللہ کی زبان کو بند نہیں کر سکتے. میں باہر بھی ہنستا ہوں, میں اندر بھی ہنستا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں جیل کے باہر بھی اپنے رب کا اور اپنے نانا کا قرآن پڑھتا ہوں, اور میں جیل میں بھی اپنے رب اور اپنے نانا کا قرآن پڑھتا ہوں. غزلوائے سبحان اللہ. ویل زما جبا باندې سوک پابندی نشی لگولے. عطا اللہ بارم خوشحالی بار دخل کو بارم قرآن ویم, مدرسہ کی مولا قرآن ہوئی, موس کے قرآن ہوئی, رسل ویختی کے قرآن ہوئی, پدریمہ کے قرآن ہوئی, او عزت مند پتراؤ کے قرآن ہوئی, کسوک دکان چاہ جوڑ کری التا قرآن ہوئی, او التم حلوا دا قرآن وایا حلوا خورا پیسی جب کی اچوا, التم مزیدی وی بار میں قرآن ویلو الوا میں خورا, او اس بابا جیل کے قرآن ویم دالوا خورب, التم خوراک فری خوراک دلتم فری خوراک. نو زه په څه خفه شمه, زما ډیوټي نه ده ختمه شوې. ډیوټي خو د دکاندار بند شي چې دکان یې بند شي, ډیوټي خو د بل سړي بند شي چې د هغه کاروبار بند شي. زما هلتم دا کاروبار و, په جیل کې مې هم دا کاروبار دی. داسې قرآن الله موږ له راکړی دی. یو ځل جوش کې رالی ویلې قرآن باندې به ډېر ناشنا بیان کو, ویلې اے جبریل وہ دن اور تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں رکھا ہوا تھا. اے جبریل آج آ کے دیکھ میرا سینہ لوح محفوظ بن چکا ہے. وہ اے جبریل اغا ورز لاری چھ قرآن پا لوح محفوظ کے پروتو, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اللہ ویدہ قرآن لوح محفوظ کی خیو. وہ اے جبریل تم واورا دا لوح محفوظ نورو فرشتو تا ہم او آیا, پرون اغا لوح محفوظ دیر آلاو, نن راشا دا عالمانو دا قاریانو دا سینون اللہ لوح محفوظ جوڑ کرے دے. غزل بیوئی سبحان اللہ. مونگا سبحان اللہ والا مولیان نہیں, خوچتا سو بکی سبحان اللہ وی مونگ پکی ایک دا غاڑا تازہ کو. غزل بیوئی سبحان اللہ. نو عزت مندو دا سے قرآن دے. دیو جن شاعر وی ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, ممتاز کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. وہ زمان دین بنور دینوں کی آلہ ولی نوی, یہودی تپوس گئی, عیسائی تپوس گئی, مولوی سیب, قاری سیب, مفتی سیب, امی سیب, محمدی سیب, تو ولی وے چھ قرآن دا تورات زبور انجیل نا آلہ دے, دی کتابونو کے سفرق دے. فرق بکی اغوی نشتا, ماویل ولی نشتا, اغوائی وی تورات زبور انجیلم دا اللہ کتاب, قرآنم دا اللہ کتاب, تورات زبور ہم آسمانی کتاب, قرآن ہم آسمانی کتاب. نو دوانا رحمانی دوانا آسمانی دوانا خدائی, نو سفرق شو. مورتیلو واورا فرق شتا, ویل سفرق دے. مورتیلی وڑو کے سڑے وڑی خبر واورا, غٹ خبر غٹ خلقو دا پارا. سفرق دے سادہ یوسو جملے واورا, دری فرقون واورا آسان آمیانا. ستا مذہب او زما پا مذہب کے سفرق دے, ستا مذہب او زما دین کے سفرق دے. واورا ستا دین پسپین کاغذ لکلے شبے دے, راش زما دین زما پزلک زما پسینہ کی لکلے شبے دے. ستا مذہب او ستا دین پا کتاب کی لکلے شبے دے, راش زما دین او زما مذہب زما دا دل او دا دماغ پا تختو لکلے شبے دے. چرتا سادہ کاغذ شرط دا زر تختی, چرتا سادہ سپین کاغذ شرط دا دماغ تختی. واورا ستا مذہب او ستا دین پا کاغذ کی پتور سیائی لکلے شوے دے, راش زما دین او زما مذہب زمنگ پسینوں کی زمنگ پزلونوں کی پسرو وینو باندی لکلے شوے دے. تاسو دومره استادان یې کنه,
چې ساده بیان ته څوک سبحان الله نه وي، خو چې د مولا نه دی لنګو پورې خولي لاړې شي کنه ټول ته سبحان الله. مطلب دا دی چې د مولا په تکلیف خوشاله نو مولا چې په تکلیف شي تاسو لخوان درکي. مطلب هم دی چې مولوی صاحب ډېرې الواګانې دي والي دي تا نه او نن دنه لږې خولې لاړې نو سم کاره شو. ها داسې کتاب الله موږ له راکړی دی. ما یو ځل زړه کې سوچ وکړو ما اے رب کائنات دا قرآن تا دومره اعلی کی ساتلې دی چې هغه د جنت نم اعلی دی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. الله لوح محفوظ کی قرآن ساتلې دی، لوح محفوظ د جنت نم اعلی دی. ولی اعلی دی؟ ځکه جنت د مخلوق د پاره جوړ شوی دی، لوح محفوظ د خالق د کلام د پاره جوړ شوی دی. جنت موتا مولی گازر ټیپر د پاره جوړ شوی دی. زوبا کنه ان شاء الله. ها جنت موتا مولی گازر ټیپر د پاره جوړ شوی دی او لوح محفوظ د رب کائنات د پاره داغه د کلام د پاره جوړ شوی دی. نو جنت او په لوح محفوظ کې ډیر فرق دی. مری یا الله ته دنیا ته دا قرآن را لېږي نو تا خو د جنت نم په اعلی ځای کې ساتلو، دلته به دا قرآن چرته ساتي؟ ما خپل زړه کې وویل ای زما ربا زما د علم مطابق د ټولو نه اعلی ځای بیت الله شریف دی، ځکه یو موز هلته په 1 لاک باندې دی. اکثرو پیغمبرانو هلته طوافونه کړي دي. د دنیا د اعلی عیسره مکه مکرمه ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه، د ټولو نه اول الله دقه کور جوړ کړی دی. مالی الله قرآن بدل تساتي وای نه. مالی الله دویم اعلی ځای مسجد نبوي دی، روضة من ریاض الجنه، هلته د جنت ټوټه پرته ده. یو موز په 50,000 دی. مالی الله دویم اعلی ځای دا دی، دا قرآن بدل تساتي ویل نه. مالی الله دریم اعلی ځای بیت المقدس دی، د پیغمبرانو مسکن تیر شوی دی، ډیرو پیغمبرانو دلته راتګ کړی دی. عزتمندو هلته یو موز په 500 یا 2,500 باندې دی. مالی الله دا قرآن بدل تساتي ویل نه. مالی الله زه خو حیران شوم، دنیا کې 3 ځایونه اعلی دي، بیت الله، بیت المقدس، مسجد نبوي. ته وی هلته دا قرآن نه ساتم. یا الله نور ځایونه خو ډیر کمزوري دي، ستا د قرآن لایق نه دي. مالی الله دا قرآن به چرته ساتي؟ ویل خوښ شه زما زړه کې آواز وشو زما بنده دا کتاب بیت اللہ کی نہ ساتم، بیت المقدس کی نہ ساتم، مسجد نبوی کی نہ ساتم. زبدا خپل کتاب دا عالمانو دا قاریانو دا دی عوامو دا حافظانو دا بچو په سینو کې ساتا. دیو جنب عالم تخکتا نگوری اللہ پہ دیر اعتبار کرے دے. بھائی سڑے ہوئی زدہ مولا پی جنم، اللہ ہوئی زتانا دیر خپی جنم. تو خو غلطی گی لا یدل ربی ولا ینسا، زما اللہ غلطی گی نا، اگر نا ہیر نکیگی، اگر بانی خوب نرازی، اگر بانی جٹکی نرازی. لا تأخذه سنة ولا نوم. دیو جنا عالم بکے کہ کمزور مولامی عزت مندو بدعمل مولامی دا مثال دا شمی دے. شما زان سوزئی خو بل رنا ورکی، تا رنا تا گورا کابل دے پکار دے کم مڑا. اس عزت مندو ہر انسان کمزور دے. نو دا قرآن اللہ منگا تاسو کتاب را کرے. عطا اللہ شاہ بخاری سے دیر حاضر جواب کسو، یو ذلور تا یو کس ہوئی دا گپ شپ خبری بے دیر حاضر جواب فوراً جواب ورکو. یو ذلور تا یو کس ہوئی پنجاب کے میں وہی بیان کو، وہی ماتا یو کس ہوئی چیزی دسی روجشتا زمان خو بدی غٹو روجو بانی وس نکی گی، پٹان جانے رمضان جانے خود دسی روجہ بانی چی خوراک سکاک بگے کیو چی روجہ دی نماتی گی. نو روجہ خوئی یہ تھا اور دل ہاں ہاں ہے، ہاں ہاں ہے. جب روزہ رکھو تو موٹے آدمی کو دیکھو، اس سے مار کاتے جائیو اور غصہ پیتے جائیو. وہی کلے چی روجہ انہی والے دا رمضان نو یو موٹا سڑے طاقتور بالڈ بلڈر اگورا داغنا وال خورا او غصہ ور پسی سکا پا دی خوراک سکاک بانی دا سر روجہ نماتی گی. سڑے غلے کو عزت مندو یو ضرورت یو کس ہوئی پنجاب کی بیانو، پنجاب کسان دی چیلم دیر شوقین دی حقہ. یو سڑے ہوتی جی حضرت شاہ جی کیا جنت میں حقہ ہوگا؟ وہ جنت کی بچیلم ہی چیلم خو پی جانے کر اور ٹول بنگیان راجہ مشیوی گور پی جانے کر زاڑو گناہگاران. ہاں شابہ تصویر کی لی دری وہی چیلم وہی جی جنت کی بچیلم ہی ہوتا ہے. ہاں ہاں وہ جنت کی بچیلم ہی خود تیلی بلاولو دا پارا با دوزخ تور کزی گی. تکہ چیلم خو با بلے با ماچس تیلے اور تا بکار دے ہوتا ہے روکے کا پدسی چیلم زکو چی دوزخ کی بکی کزی تلی. زمان پختانہ دیو بل سی تپوس کی وہ جی جنت کے با نسوار چونڈئی بھئی چونڈئی بھئی مونگو تو چونڈئی بھئی
خو توکدانې جنت خو پاک دی، توکدانې دوزخ ته واپس بیا هلته توکې. نو چې نسوارو توکلو دپاره او یا د عزتمندو د چیلم دپاره تیلي بلولو دپاره هلته کوزېږي، اول درې څوک د دې خپې نه ونیسي چې هلکه پیمي ته هلته څه کوه. داسې عالمان تیر شوي دي عزتمندو، د دین خدمتونه یې کړي دي. دا قرآن عطا اللہ شاہ بخاری سے بویل خدا کی قسم میں نے جیل میں قرآن پڑھ کے انگریزوں کو رلایا ہے. وی ما با جیل کی قرآن ویلو انگریزانو براتا جڑت. وی یوزل انگریز سپریڈنٹ راوتو ماتے لاس انہی ولو ویل بس کا نیمه شپوا ما ته بس کا کتاب بند کا. ما ویل پابندی ده ویل نه پدې خو پابندی نشته. وی ما ویل ولې اډر کې چې قرآن بند کا. وی د دې وجې نه اډر نه کومه، زما ښځه او زما بچي تا سره مخته شوي دي، تر څو پورې چې ته قرآن وې نو هغوی اوده کېږي نه. سار له سکول نه به نشي تللی، ټول هر څه یې ګډوډي. وی هغوی ته ټوله شپه ناست دي چې ته صدق الله العظیم، بس هغوی د هغې نه پس بیا اوده شي. اللہ شاہ بخاری سے بولے خدا کی قسم وہی اگر یہ قرآن میں آسمان کو تو سنوں تو آسمان رو پڑے گا. وہی زدہ سے قرآن میں کہ آسمان تے مویل آسمان براتا بجڑائش. زمین کو سناؤں تو زمین ہلنے لگے گی، درختوں کو سناؤں تو درخت زمین پر گر جائیں گے، پہاڑوں کو سناؤں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. وہی زدہ سے قرآن میں نو دا قرآن اللہ دیر لوی نعمت را کرے. دا دی با قدر سنگا کے نو یو با قرآن والا قدر کے چې چا سره قرآن دی ډایرکټ به د هغه قدر کې. موږ نن د قرآن قدر کوو خو د قرآن والا قدر نه کوو. نو دې وجې نه عزتمندو قرآن قدر پکار دی او شکر وباسئ. نورو ملکونو کې عزتمندو په قرآن تلاوت پسې به دا بار ملکونو ته کسان تلي، پیسې بې شک ډېرې رالیږي. د قرآن په تلاوتونو پسې عزتمندو د دوی غوږونه کاڼه شي. اوس خو دا موبایل رالی څه نه څه کار وشو، موبایلونه ځان ته کېغوستي. موږ ته خلک وایي بار ملک جی تفصیلي بیان کوه. موږ سفرونه کوو ستاسو بیانونه لګو، د دې علما کرامو بیانونه لګو او دا په لاره باندې او تا ته الله سہولت درکړی د جمعې په ورځ راشه. روزانه هر جمعات کې عالم، هر ځای کې عالم، دلته جلسه، دلته دستاربندي، هر ځایونو کې دا مختلف کارونه شروع دي. ټولو به قدر کوو که نه انشاءالله. نو داسې د قرآن یو آیات څومره اجر لري. یو آیات ما یو بابا نه تپوس کو، بابا قرآن درځي؟ ویل نه بچیه نه راځي. ما ورته ویل پناظره؟ ویل نه راځي. ما ورته ویل پټکو؟ ویل نه راځي. ما ورته ویل بابا دا ولې؟ وی بس ژوندم تباو او زما بچیا ته د مړې خېټې خبرې کې زمونږ په وخت کې ډېرې سختې وې. ما ورته ویل څه سختې وې؟ وی بچیا موږ به د خانانو بیګارونه کول، خانانو له به هم کارونه کول چې د هغې نه به اوزګار شو، ستړې ستومانه به وو او د شپې به یې بیا راپاڅولې، اوبه خورې به هم کولې، اوبه به م ورکولې پټوله. په کوم ټایم کې موږ تلاوت کړی وی، موږ به غوجلې، موږ به غوبلې کولې، موږ به ترېشلې کولې، موږ کم کار کړی وی، څاروي به هم سنبالول، په کوم ټایم کې موږ کار کړی وی. او ما ته وایي د بلې دې خبر کما بچیا زمنګ په وطن کې چې کم مولا او اغلم د شلو صورتونو نه زیات نه ورتلا. پخوانی خو داسې وو، موږ مولیانو په خپل قدر کم کړی دی. پخوا کم وو نو دلته نه به د پېښور نه او د دې ځای نه به چې مولا لاړې دی قبایلي علاقو ته، مومندو ته، باجوړ ته او دغه رنګې د اورېدو علاقو ته، نو دلته به یې داسې سپورې شونډې نیولې وې. خو چې کله به هلته لاړې هغوی به یې دا سوچه غوړي، دا کورني چرګانو خوړل او عزتمندو چې واپس به تل غنم او دا جوارونه چې واپس به راتله نو د دې سټ نه به هم داسې غوړي روان. خلکو به یې دومره قدر کو. اوس موږ په خپله باندې ډېر کړه. اوس خلک څه وایي؟ وایي چې کاڼې اوچتې لاندې دې لس قاریاني او کوم څه چې زیات شي د هغې قدر څه کم شي. داسې نه وایي چې یا الله ډېر شکر دی، هر طرف ته قاریان. دا خو د صحابه کرامو په شان دور دی. هر صحابي له به صورتونه ورتله، هر صحابي له به قرآن ورتله. نن الحمدلله هر ځای کې عالمان، په هره کوڅه کې عالمان قرآن موږ ته وایي، نعتونه موږ ته وایي، حدیثونه موږ ته وایي. دومره موږ دا نظام کامیاب کو. الله رب العزت دې د عالمانو خیال وساتي. نو عزتمندو بابا تمامل قرآن درځي؟ ویل نه بچه نه راځي. ما څه خو به درځي که نه؟ وایي او بچه مسلمان ما قل هو راځي. ما ورته ویل بابا قل هو هم ډېر لوی صورت دی. ما ته نه بچیا هغه وړوکی شان صورت دی، دومره علم خو لرمه، هغه زمان وسې لم ورځي، د مولوي صاحب قاري صاحب سره چې زمان وسې کیني هغه لم ورځي، دا خو وړوکی شان صورت دی. ما ورته ویل نه
لوی صورت دے ما ته مولوی صاحب ما پوی کا څنګه لوی صورت دے ما ورته وښا ستا پیغمبر زما پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کوم انسان یوزل قل هو ویلا د لسی پاری تلاوت کو ماته بابا سلور رکعت نفل سنت کی سو پیر قل ہوئے ماته بچے سلور پیر قل ہوئے ماته بابا سلور رکعت نفل او سنت چې کې الله دل د یو قران او د لسو سی پارو د تلاوت ثواب درکړي وي او دا قران عزتمندو چرته یې په جمعات په مدرسه کې عزتګي کې په مارکیټ کې مدرسه کې عزتمندو دا قران عامیان خی که مولیان خی مولیان خی نو دغه مولیانو د مدرسو خیال ساتي نو د دې وجنه عزتمندو مختلف ځایونو کې چندي کیږي په ټولو مدرسو کې د خپل علاقو د مدرسو خیال ساتي